ما تكلم ما تكلم منه كذا يوجلك نور ويجول نري شيء ليه ما تكفى أنا بلا رزول ما الذي يقول له شو ربي ورك من بلرا ولخام وش بخبوك إلى هذا الشيء सरकारी से ताले लगावल लमा का मतलब कि सरकारी से ताले लगावल ताला न सरकारी से ताले شته यार لا جرم نه او جرم ختمول به خاطر کوي ها زخانه دام راسن کا زمانم کو کاش پنجم خاکسار دی او دو اسلامیه کالج د پښتو ډپارټمنټ د بی اے سټوډنټ یم او هغه سره سره د خیبر یونین هال خیبر سټوډنټ سوسایټیز چیرپرسن یم زما یو خبره ده چې د جاب اف ډسکرپشن او د جاب اف سپیسیفیکیشن مطابق به هر سړی خپل کار کوي مطلب د دې دا شو چې څوک به څنګه کار کوي او څوک به کوي مطلب کلرک په کلرک کار کوي پی این به د پی این کار کوي استاد به د استاد کار کوي او ایڈمنسټریشن یا ابر خپل کار کوي اوس په یونیورسټو کې څه ماحول دی زه ورسره د آل سټوډنټ اسوسییشن چیرمن یم آل پاکستان موږ د سټوډنټ ته معیار نشته او سټینډرډ ورته نشته لکه مطلب که سټینډرډ سټوډنټ ته راشي نو سټینډرډ لیډران به پیدا شي ملک په ترقي وکړي دا قوم به خو دلته لو سټینډرډ دی په لو سټینډرډ کې لاړ شي لیډران چې هغه هلته لاړ شي نو بیا هلته د خاکسار د لیشان څوک تعلی رالي او څوک هلته په میزونو ورخیږي او مطلب یو ګډوډ سیسټم یې جوړ کړی موږ له صرف په تعلیم باندې فوکس پکار دی او دې له سټینډرډ ورکول پکار دی دا حال چې دی د 1943 1920 نه دا لکه جوړ شوی 1943 کې دي اکټیویټیز کېږي خو د بده مرغه په دې کې زمونږ ته څه مالي کمیانې دي پیسې نشته پیسې دلته ښه ډېرې دي په دې یونیورسټو کې د هغې استعمال نشته مطلب هغه په پراپر طریقه لګول نشته مطلب هانسټي دلته نشته دلته انسان کې هغه د زړه هغه مینه درد هغه خلوص نشته هر سړی راځي ټیم پاس کوي مطلب د چا کار دی دفتر دی بندۍ اوس دلته چې دی چې د چا مینه نو هغه د دې کاڼو بوټو د دې کورسو د هر څه سم یو مینه ساتي او دا لکه یو تعلیمي دا ذاتي اداره د چا نه ده دا یو قومي یو لکه زمونږ مجموعي ځګی دی او دا یونیورسټي ده په یونیورسټۍ کې به صرف سټیک هولډري او اتارټیز به وي فیسیلیټیټر دی هغه موږ ته به صرف تعلیم دلته غواړو او زه نه دا منمه چې لکه ته په دویمه ورځ نوټس کوه دا ستا جاګیر خو نه دی چې ته غیر قانوني و غیر آئینی د رولز اپلا हट करतं नोटिफिकेशन के او وی چې یونیورسټي بنده کا مطلب ته به د مسلې حل راوباسي لکه ته افسر دلته سلې چې ته حل راوباسي ته دې افسر نه چې مطلب ته نوټیفیکیشن وکړو ته یونیورسټي بنده کا د دې سې د یونیورسټي د ډیکورم خرابېږي د دې سې د یونیورسټي هغه نوم بدنامېږي چې اسلامي یونیورسټي دونه غټه یونیورسټي ده او دا لکه خپل ایډمنسټریشن نشي چلولی نو دا د افسوس خبره ده دغه افسرانو په خپل ګریوان کې قتل پکار دي دا هر څه به د دوی د خپلو بچو نه وځي ځکه چې دلته د قوم بچي راځي غریبانان خلک راځي بیا هم بلې ریکویسټ ټولو ته کوم چې مینه وکړئ د یو بل سره ژوند وکړئ ورورولي وکړئ او په خپل منځ کې منجمد شئ او دا دنیا دا ملک یو ګډو ځای صوبه ده او دا تاسو نشئ چلولی ولې تاسو لکه موږ ایر ریسپانسیبل یو چې کله زموږ نه ایر ریسپانسیبلیټي ختمه شي هر سړی خپل کار وپېژني ملک به هم ترقي کوي وطن به هم ترقي کوي پاکستان زنده باد اسلامیه کالج پاینده باد او سیکیورټي نه زه بالکل مطمئن یم رقم کمال صاحب ته مې دا نیغ په نیغه او برای راست خبرې چې دا کم چاچاګان دي سرجي دا مکمل چوټي کوه صحیح شوه یو زه ستاسو په پښتو ډپارټ کې نو مال څه کې کلاس څلې راست